ګرانو کتونکو د بابا ولي ریسټورنټ چې کوم دی افتتاح د شیخ الحدیث حضرت مولانا سید ګوهر شاه صاحب په لاسو باندې وشوله. علیم شاه باچا هم موجود دی او یقینا د 400 په سرمایه کارۍ کې د دې هوټل یو مهم رول به په دې وي چې ما ته اوس تپوس کوو نو 43 خاندانونو ته چې کوم دی نو د روزګار موقع ورکړه په دغه هوټل کې چې دې خواته په چوک کې چې کوم دی نو 14 او دې خواته 21-22 کسان نو ډېر زبردست هوټل. مولانا صاحب څه به وایي چې دغه شانتې زموږ د خلک راځي او سرمایه کاري کوي داسې هوټل مبارک؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو زه ډېر لږ لیټ خبر شوم، خو دا زموږ د خوشحالۍ یو ذریعه د علاقې لپاره څنګه چې تاسو وایي چې ډېرو کسانو ته پکې روزګار میلاویږي. د خوشحالۍ خبره ده. نن سبا غربت ډېر زیات دی، بېروزګاري ډېره زیاته ده، ګراني ډېره زیاته ده او خلک ډېر مشکلات کوي. نو د هغې مشکلاتو حل لپاره هم داسې کاروبارونه، پرایویټ کاروبارونه دی حلي او دې سره معیشت ښه کېږي. بل زموږ د علاقې لپاره دا یو عجیبه دغه دی چې ډېر ښایسته ځای دی او پرسکون ځای دی. انشاءالله العزیز زموږ خلک به په دې ډېر زیات خوشحال وي. نن افتتاح ده، الله دا مبارک وګرځوي. ډېره زیاته مننه. علیم شاه باچا څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر بابرکته محفل دی. زمونږ او ستاسو په شریکه مشر د دې علاقې مشر شیخ الحدیث مولانا سید ګوهر شاه صاحب د دغه هوټل په خپلو مبارکو لاسونو افتتاح وکړه. دا ایاز دي زمونږ رونه دي، زما ورسره 15 کالو تعلق دی. خو چې کله په 400 په علاقه باندې یو افت راغلی دی، اکه د سیلاب په شکل کې، اکه د کرونا په شکل کې، زمونږ ایاز رور ما ته پته ده چې په هغې کې کم د غریبو خلکو سره کمې ښېګړې کړي دي، نو هغه ما ته پته ده. خاص کر کرونا چې کله راغله او غریب خلک د کورونو نه بهر نشو راوتېدی، پابندۍ ولګېدې، نو دې ایاز به پیکیجونه خپل جیب نه داسې نواب یا خان نه دی، مزدور کاره دی، دوی چې کوم دی پیکیجونه جوړ کړل او هغې غریب له کور ته رسولي دي. نو انشاءالله دغه هوټل دا به کامیابیږي او دا به اشنغر په علاقه کې یو نوم پیدا کوي. انشاءالله دا به د حلال کاروبار یو روزګار یو ذریعه ګرځي او دوی مخکې چې کوم دی په دې علاقه کې د روزګار دپاره مواقع پیدا کړي دي او انشاءالله بیا به هم کوي انشاءالله. بل بابا ولي چې کوم دی پېښور ته به موږ خلک تللي نو اوسېدل ته راته اوس به دلته بابا ولي راغی انشاءالله. مولانا صاحب هم وخوري. او بل زمونږ چې کوم زمونږ ملګری دی چې د چا په لاس کې د دې ایډمنسټریشن دی، دا ډېر قابل سړی دی. دا زمونږ د نوښار نه راغلی دی او هر قسمه کوالټۍ باندې ویرایټۍ باندې دوی پوه دي، ذایقه باندې هغه څونه د دوی هغه پوهه ده د پخلي باره کې. نو زه دغه 400 د عوامو ته زما دا خواست دی چې دلته راشئ انشاءالله، بل خوا مه ځئ. تاسو نوم دی؟ ما جانداد نوم دی. جانداد څونه وخت هوټل کار کوي؟ الحمدلله ما د کپړې بزنس هم دی او د دې نه علاوه الحمدلله زما په نوښار کې شادي حال روزګار هم دی. خو چونکې ایاز دی زما ډېر نږدې ملګري، زه دې خواته راغلی وم. ما چې کله دې دا ماحول وکاته دې خلکو کې ډېره مینه او ډېر قربت و پکې، نو د هغې په وجه ما ویل یار راشي دې خلکو ته ځان لږ رانږدې کړه او د خپل وس مطابق هغه خپل ځان نه چې څومره کېږي نو مونږ وایو چې یاره دې ته یو داسې کوالټي یو داسې ورایټي ورته پېښ کړو چې دا خلک پېښور یا بل ځای ته ځي، نو د هغې په ځای ورته الحمدلله مونږ کوشش وکړو چې دې ته ټولې ورایټیانې دلته راوړو. او زه ډېر زیات شکرګزار یم چې زمونږ غونډه کې ګناهګارو خلکو ته نن داسې هستیانې راغلي دي. دا زمونږ دپاره ډېره خوشقسمتي ده او زمونږ دپاره ډېر لوی ساعت دی. زمونږ دپاره زه د دې باره کې څه خبره کولی نه شم چې داسې هستیانې زمونږ دپاره. مولانا صاحب خو راغلی که نه بابا ولي نوم ورکړی، لکه خوراکونه خو ډېر هوټلو کې میلاویږي، نو مونږ به چې دې بریف کوو یا ما بریف کې چې دې کې به هغه کوالټي به کوم ځای کې وي لکه چې خوراک؟ نو انشاءالله مونږ خو کوشش داسې کړی دی چې په دې ټول دغه کې 400 کې به داسې شیز نه وي، ځکه چې بلکې پېښور کې مونږ به 18 قسمه باربیکیو ورکوو، دې کې به قابلي پلو وي، پکې سجي به هم پکې وي، د هغې نه لکه چې هر قسمه کوالټي چې کم په های لیول باندې هغه مونږ په کم قیمت باندې دې خلکو ته وړاندې کوو انشاءالله. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. سید ګوهر شاه صاحب او شیخ الحدیث مولانا سید ګوهر شاه صاحب باقاعده د هغوی په لاسو باندې دغه هوټل افتتاح وشوله. ډېر ستر مشران چې کوم دی نو زموږ شاته موجود دي، مولانا صاحب سره راغلي دي. نو تاسو ته هم زموږ خواست دی چې دلته پلیټر خورئ، په هغې باندې دا به تاسو ته بل ځای کې د دې شانتې نه میلاویږي. ورسره چې کوم دی بابا ولي نوم خو د مولانا صاحب چېرته اورېدلی؟
پېښور ته ودرېږي خوراک سره ډېر نیم بلد هسې نوم خورېدلی دا ده چې مختمم صاحب چې کوم دی ګرانو کتونکو زمونږ 2 پیرې مینې پاتې او هغوی چې کوم دی نو نن د دې باقاعده افتتاح وکړله لږ به درته زه دننه چې کوم دی نو د دې دغه ښیم چې دې خوا ته ګرانو کتونکو زبردسته چای به تاسو ته میلاویږي دېړ اخته چای ده او دېړ اخته چې کوم دی نو دا وګورئ دا میزونه درته ښیم چې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وروره ښې خیر دی څنګه لیسټي وروره نور محمد دا راغلی نور محمد ښه نو دا ګرانو کتونکو زر ته صرف دا وګورئ چې ډېر زبردست سیسټم دی صرف مې ورته مختصرا خو السلام علیکم السلام علیکم دا مشران راغلي دا وګورئ جي بلکل هغه د پېښور سیسټم ښکلا او ماحول د ناستې زبردست دی او دلته کې چې کوم دی نو کېناستې شي او د دغې نه چې کوم دی نو خوند او مزې سره سره چې کوم دی نو پرسکونه ماحول هم لیدی شي موږ سره دغه راغلی دی د جاوید افریدي تره راغلی دی هغې سره یو ملاقات وکړو ګرانو کتونکو څنګه چې ما ورته وویل چې دغه د بابا ولي رسټورنټ افتتاح کېږي ډېر ستر مشران پکې راغلي دي او افریدیان هم پکې راغلي دي پېښور نه پکې ملګري جوړ کړي دغه نوښارۍ دي ناغه ځان سره نور کسان راوستي جاوید افریدي صاحب ته چې کوم دی موږ سره موجود دی سنګر ته چې 400 لګي او د هوټل چې د دې ځای لپاره به څومره پیدا مني ماشاءالله دا خو ډېر ښه کار دی هوټل بل داسې هوټل که زه وایم چې په 400 کې به نه وي چې کوم اوس جوړ شو نو انشاءالله په دا کې به ګډان وي او چیلي به پکې میلاویږي او ډېر سټاف هم ډېر ښه سټاف دی او انشاءالله چې کار به هم ښه وي او 400 تاسو بیا راځئ انشاءالله ډېر راځئ چې موږ پرې راوړو تاسو خوراک بیا ومو ته ټولو کسانو ته موږ دا اپیل کوو چې راشئ تاسو یو ځل ذایقه وګورئ او موږ ویل هغه نه راغلو کرخانو مارکیټ نه انشاءالله چې بیا به هم راځو او بس تاسو ډېره اوس بابا ولي ته تګ نشته دلته راتګ دی او چې بابا ولي ته ځای ګرانو کتونکو راشئ دې خواته لکه ته کارګر یې دلته کې صاحب کارګر کوم ځای نوخار د نوښار چې پخې خو څه پخې بس هغه دی شینواري دی پلاو دی ګرانو کتونکو دلته کې چې کوم کارګر دی مین 6000 روپۍ د هغې ورځ ده 6000 یې ورځ ده ښه دا څنګه چې افریدي صاحب دا ذکر وکړو که نه چې دا ګډان او چیري پخېږي نو دا د چا هزار چا کار نه دی ورسره چې کوم دی نو دلته کې څه دی 33-35 کسانو ته چې کوم دی نو روزګار میلو شو ایاز خان دا هم موجود دی زبیر په خیر تعلیم سره څه ګورې نظر لګوي یو خو ګوهر چې کوم دی نو تاسو به نوم اورېدلی وي ایاز چې کوم دی هغه مشر ورور دی او دلته کې زبیر څه به وایي بالکل الحمدلله زمونږ چې کوم مشران دي نن چې دا کومه افتتاح ده نو د تعلیم میدان سره شکر الحمدلله زه په خپلو مشرانو باندې دا ډېر پروډ محسوسوم چې هغوی الحمدلله که مونږ په تعلیم میدان کې یو نو هغوی راپسې دې خوا په پراپرټو کې دي هغې سره چې کوم دی نو اوس زمونږ یو نوی پروجیکټ رالو د پراپرټو نه علاوه هوټل چونکې دا مارکیټو زمونږ خلک ډېر خواهشمند وو چېرې مونږ له داسې تاسو چې کوم خدمات کړي دي نو تاسو داسې وکړئ چېرې د خلکو دا آفرز راتلل چې تاسو د پوټ په دغه کې هم داسې خدمات د دې قوم وکړي نو الحمدلله نن چې کوم دی هغه ورځ بالکل دا ستاسو مخامخ ته نو په پوټ باندې موږ شکر الحمدلله دلته کې ډېر کار وکړو او یو ښه رسټورنټ او د یو ښه ماحول او د یو ښه بلډینګ دغه هم وکړو انتخاب هم وکړو نو شکر الحمدلله د خلکو په دعاګانو باندې زموږ مشرانو هغه څیز چې کوم دی نو نن تکمیل ته ورسېدو تاسو باقاعده راتلی شئ دې کې زمونږ ډیفرنٹ ټایپس دي هر قسمه سپیشلیټي الحمدلله تاسو ته دلته میلاویږي صحیح ګرانو کتونکو یوسف حجیم را سره موجود دی تاسو ته پته ده چې دلته کې کومه غټه جرګه وي نو مشر به پکې دی وي نو د جرګو مرکو سره او د ګډانو د چیلو ډېر شوقي دي او د هوټل کې به ګډانو چیلي وي نو څه به په وایي د هوټل باره کې چې هلته کومه سرمایه کاري نو هوټل خو ماشاءالله ډېر ښکلی جوړ شو په ډېر ښه لوکیشن کې جوړ شو او اوس په دا دوا کوو چې خدای پاک کامیاب او انشاءالله کامیابي شته ځکه چې د خلک هم داسې څنګه په شان داسې ځوانان دي او کوم ځای چې ځي نو هلته کامیابي وي حاجي صاحب لکه موږ داسې سرمایه کاري ډېرې نه کوو پیسې بهر وړو دلته کې زموږ جزله هغه شان ترقي نه کوي لکه په لومړي ځل اورم د شپې او کمرې چې کوم دی د هوټل کې شته دی که نه نو مخکې داسې نه وي نو بس دا خو انشاءالله العزیز دا پروګرام داسې एकदम کې تیار شو دا به نور مخکې پروګرام سټ کېده خو د خلکو په راتګ سره به دا نور هم کامیاب شي انشاءالله ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو یو ډېر زبردست لوکیشن کې اسانه دا چې څنګه د 400 نه راځي او په دغه موړ راتاو شي نو نظر به هم چې کوم دی نو
په دې هوټل باندې ځي دا وګوره ډبلی موټر ورسره هغه دي وي ورسره یاد کا دا دونه شوم پړق دی که نه خو به هر حال ځه خوراک پې نن کوو بیا به ډبلی موټر ته چې کوم دی نو ورځو به نو دې په یو غشي چې کوم دی نو دوه ښکاره کوي خو ګرانو کتونکو دغه کارګرانو دا وګورئ جي او دا دی زبردست هلکه دا خو ښه دا چې کوم دی دا مساله او دې مساله کې فرق څه دی یاره دا چې دی خو د کارګر کم یو دی استاذ کم دی لکه دا مساله او دې مساله کې دا جی دا مساله چې کوم ده دا ملای بوټي ده ملای مساله ده او دا چې کوم ده نو دا تیکه بوټي ده دا مرچکي والا ده سپایسي ده او دا سپایسي نه دا هم په دې سیخ کې سور کوئ او دا په دې سیخ کې سور او کړي کې چې وي هنډي چې ورته وایي هنډي چې کوم ده نو هنډي بالته او ګرانو کتونکو زبردست کچن وګورئ جی دا تاسو وګورئ انشاءالله بیا به راځو بیا به نورې خبرې ترې کوو اوس هم دلته صرف دا چې کوم دی نو وښودو دا د تازه خوراکونه ښه تازه خوراکونه ځینې چې فرج کې مې ډېر وخت نه ښودلې لکه سار تیار کړی جی او دا دغه لپاره کړی سار انشاءالله کاګه پر ماهم به خیر کاس کټو اوس په تا د انشاءالله او ماهم به خیر بس ګرانو کتونکو نن ماښام نه چې کوم دی دې سټارټ دی ګرانو کتونکو یو بل حاجي صاحب سره دلته کې خبرې اترې کوو چې هغوی خو هم په دې دغه کې موجود دی صاحب په خیر څنګه یې ښې خیر دته مې یو خبره وکړه یاستا مې به تا خو خپل همت وکړو جایداد دې پیدا کړو بیا دې جوړم کړو ماشاءالله په دې علاقه کې د زیشتم نه اوس مخکې کسانو به دغه همت دی چې مثلا مخکې هغوی همت وکړي او دا شی کامیاب کړي دا خو مې خپل اخلاص وکړو پوره لکه منډه دې مو وویله محنت دې مو وکړو شی دې د خیره جوړ کړو خپل دې کړو جوړ دې کړو بس انشاءالله دې علاقې خلک ورته سره دي ټول ګرانو کتونکو چې تاسو ښه ټیسټنګ خوراک کوئ زبردست هوټل ته تګ غواړئ نو بالکل هغه چې کوم دی تاسو ته په دې دا حاجي صاحب په دې خبر باندې ختمومه چې ستاسو په راتګ سره به دا هوټل کامیابیږي ستاسو په راتګ سره به د 33-35 خاندانونو ته د دې رزق دا سلسله رواني او ستاسو په راتګ سره به دا نور مزید چې کوم دی نو نور هم غټېږي په غټ او زبردست او په ښه لوکیشن کې هوټل دی نو کامیابیږي خو چې تاسو راځئ مننه